دنیا کې په خوندونو او مزه کې یو د ګناهونه کوي سره د دې نه دوی باندې بیا هم عذاب نه رسي. نو الله تعالی فرمایي چې واملي لهم ان کیدی متین، بس دوی ته مو مهلت ورکړی دی، دوی د دنیا کې ګناهونه کوي نو دوی به آخرت کې غذاب سختېږي. څومره ګناهونه وي نو همدومره بیا غذاب هم سخت وي. والذین کذبوا بآیاتنا، هغه خلک چې هغه تکذیب کوي دروغ ګڼي آیتونه زموږ والا، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، زر دې چې موږ ونسو د داسې ځای نه چې دوی به نه پوهېږي. سنستدرجهم په کراره نستلو ته یې کېږي. و املی لهم، او مو مهلت ورکړی دوی ته چې ان کیدی متین، یقینا بیا د موږ والا نیول چې د سخت دي. اولم یتفکروا، آیا دوی سوچ نه کوي ما بصاحبهم من جنة، څه نشته دوی په ملګري باندې لیونتوب. ان هو نه دغه الا نذیر مبین، مگر دغه ویرې ورکوونکی دی واضح. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، آیا دوی نه کسي د بادشاهي د اسمانونو او د ځمکې کې. وما خلق الله من شیء، دا ټول څه الله تعالی پیدا کړي دي. وان عسى، او قریبه دي چې ان یکونه قد اقترب اجلهم، چې یقینا نږدې وي انیټه د دوی والا. فبأي حدیث بعده یؤمنون، نو دوی دا قرآن کریم نه وروسته بیا په کومې خبرې باندې ایمان راوړي. من یضلل الله فلا هادی له، څوک هم چې ګمراه کړي الله تعالی نو د دې لپاره بیا نشته څوک هدایت کوونکی. ویذرهم فی طغیانهم یعمهون، او پرېږدي دوی په دې سرکشي کې چې ګرځي دوی په دې کې سرګردانه. یسألونک عن الساعة، نفي د علم غیب نبي صلی الله علیه وسلم نه، او دا شان ډېر ځینو کې قرآن کریم کې د نفي علم غیب نبي صلی الله علیه وسلم نه نفي شوي دي، او بریلیان چې دي هغه اثبات کوي. یسألونک عن الساعة، تپوس کوي تا د قیامت باره کې چې ایان مرساها، چې کله به دغه رسي. قل انما علمها عند ربي، ته وایه چې د دې علم الله تعالی سره دی. لا یجلیها لوقتها، نه دی ظاهر کړی د دې له وخت ایجاده هم الا هو، مګر د الله تعالی ته معلوم دی. ثقلت فی السماوات، او دغه ډېره درنه خبره دی په اسمانونو او ځمکې کې. لا تأتیکم الا بغتة، بس دا خبره یاد وساتئ چې د قیامت به نه رسي مګر ناڅاپه اچانک به رسي. یسألونک کأنک خفی، دوی تا نه تپوس کوي چې ګویا ته د اندي په تلاش کې عنها د دې په تلاش کې. قل انما علمها عند الله، ته وایه چې د دې علم نشته چا سره مګر صرف د الله تعالی سره. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، له اکثر د خلکو نه نه پوهېږي. قل ته وایه ای پیغمبره چې لا املکو، نبي صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې یاره که چېرته زه د خپل ځان دپاره د نفع او د ضرر مالک وی، نو ما ته به دغه نقصانونه یا د علم غیب چې دي ما ته پاته وی، د ما ته به ضررونه او نقصانونه بې نه رسېدلی. قل لا املکو نفسي، زه نه یم واکدار د خپل نفس خپل ځان دپاره د نفع او نه د ضرر لره. الا ما شاء الله، مګر هغه څه کوم خوښ شي الله تعالی. ولو کنت اعلمو، که چېرې زه پوهېدله په دې غیب باندې، لاستکثرت من الخیر، نو ما به خو ډېر زیات خیر حاصل کړی وی، یا دا څه ما به ښه ډېره دنیا حاصل کړی وی. وما مسنی السوء، او نه به رسېدلی وي ما ته دغه تکلیفونه. ان انا الا نذیر، نه زه مګر ویرې ورکوونکی او بشیر او زیر ورکوونکی. لقوم یؤمنون، د چې قوم دپاره چې هغه ایمان راوړونکي وي.